जी ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره یو ځل بیا هرکلی زموږ د پاکستان په پارلیمان کې او زموږ د پاکستان په سیاسي چې کوم میدان دی په هغې کې نن ټوله ورځ مونږ کتلي دي چې ډېره ګرماګرمي وه ګرماګرمي دا وه چې حکومت وایي چې په پاکستان کې د غلا غدو د نیو چې کوم قانون دی او کومه چې اداره ده یعنی نیب نیشنل اکاونټیبلټي بیورو حکومت وایي چې دا هغه خلک دي چې کوم په بالکل نیکنیتۍ سره او په آزاد مټ د هر چا خلاف کاروی کې لګیا دی په دې وخت کې او ځکه په پاکستان کې کرپشن په دې وخت کې نه کیږي او مخکې خلکو چې کوم کرپشن کړی دی خصوصا پیپلز پارټي او مسلم لیگ دا هغه خلک نیسي او دوی وایي چې د اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي مسلم لیگ او پیپلز پارټي او نور جماعتونه دا نیب ځکه ټارګټ کوي په نیب باندې ځکه تنقید کوي چې نیب اصل کې اصل غله نیسي چا چې د ملک لوټ کړی دی په دې باندې د دواړو ترمنځ ډېر وخت نه خبرې اترې روانې دي او جنګونه هم پې کېږي موږ په پارلیمان کې دننه هم ګورو لګیا یو او د دې نه علاوه بیا چې کومې کمیټۍ جوړې شي بیا چې کله دوی په سیاسي مشران چې کله خبرې کوي نو ټول دا یو تاثر ورکوي چې په پاکستان کې ټول د دې خلاف دي چې په پاکستان کې د کرپشن ونه شي پاکستان وسیلې دي لوټ نشي د پاکستان د خلکو چې کوم حق دی هغه د همدې خلکو ته ورسیږي او د دواړو اړخو چې کله دا تاثر راځي چې دوی غواړي چې په دې ملک کې د شفاف نظام وي په دې ملک کې د غلا څه احتمال نه وي داسې څه وخت نه وي چې خلکو ته دا موقع میلو شي چې هغه د خلکو دپاره دا کمې وسیلې دي دا کمې پیسې دي دا د خلک لوټ کړي سیاستدانان په دې کې څوک رښتیا وي او څوک غلط وي او دا اصل کې دا جنګ چې دی دا څومره رښتونکی دی یا په دې کې سیاسي مسلې دي دوی څه غواړي لګیا دي دا ټول او په دې کې د ولس لپاره اصل کې څه دي او دا چې کوم خبرې دی کوي دا څومره حقیقي دي دا نن زموږ د پروګرام موضوع ده چې څوک غواړي لګیا دي چې په پاکستان نه د کرپشن ختم شي حکومت غواړي که اپوزیشن غواړي او که دواړه دا غواړي نو بیا یو بل سره په جنګ پسې دي نو په دې باندې به موږ خبرې کوو نن ما سره په پروګرام کې معروف قانوندان د سپریم کورټ وکیل او د خیبر پښتونخوا نوموړی وکیل نورعالم ایډوکیټ صاحب زما مېلمه نورعالم صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی ویم نورعالم صاحب موږ خو په باقي پاکستان کې هم خلکو سره خبرې کوو تاسو سره به هم زه خبرې کوم په دې باندې خو نن شاه محمود قریشي صاحب چې کوم وزیر خارجه دی هغې خبرې کړي دي د حکومت د اړخه چې دوی ولې په دې نیب قانون کې بدلون غواړي بیا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم دی شاهد خاقان عباسی صاحب چې مسلم لیگ نون سره د هغوی تعلق دی هغوی هم څه خبرې کړي دي اول هغه ګورو بیا تاسو سره راځو خبرې کوو جی میری آن دا فلور آف دا ہاؤس ایک مرتبہ پھر ان نیشنل انٹرسٹ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے آزادی ملے جو چاہتا ہے کہ پاکستان وائٹ لسٹ میں شامل ہو جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے وقار اور عزت میں اضافہ ہو میری گزارش ہے پلیز ڈی لنک دا ٹو فیٹف کو فیٹف کی نظر سے دیکھیے اور کرپشن کو اور نیب کو اس نظر سے دیکھیے آئیے میں آج کہوں گا پلیز ڈی لنک دا ٹو فیٹف آپ کے ملک کے لیے ہے پاکستان کے لیے ہے اس پہ لیجسلیٹ کیجئے نیب پر بیٹھنے کو تیار ہیں اس پہ راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں آئیے ایسا بناتے ہیں جو پاکستان کے لیے پاکستان کے اس طبقے کے لیے جو سمجھتا ہے کہ آج اس کی غربت آج اس کے تن پر اگر کپڑا نہیں ہے آج اس کے پاؤں میں اگر جوتا نہیں ہے آج اگر اس کے چھت پہ آج اس کے سر پہ چھت نہیں ہے تو اس طبقے کی خواہش یہ ہے کہ اگر میں بھوکا بھی رہ جاؤں اور ملک اس بلا سے اس کینسر سے آزاد ہو جائے تو میرے ملک کا مستقبل بن جائے گا نیب کا بل حکومت جو لائی تھی ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے اور وہ بھی 2 دفعہ بل پیش ہوا ایک دفعہ اس میں چیئرمین نیب وائس چیئرمین اور پی جی کی ایکسٹینشن آف سروس کا بل بھی تھا وہ وڈرا ہو گیا جو باقی رہ گیا وہ وہی بل تھا وہ آرڈیننس تھا جو پہلے بھی آیا تھا اور اس میں ایک اضافہ تھا جو مکمل طور پر قانون شہادت کی نفی تھی تو ہم نے کہا یہ بل تو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس چھوٹی میٹنگ کے اندر جو نیب کا آرڈیننس ہے اس پر سیکشن بائی سیکشن بحث ہوگی اور ایک نیا نیب امینڈمنٹ بل فائنلائز کیا جائے گا جی ګرانو کتونکو تاسو وکته
د حکومت چې کوم شاه محمود قریشي صاحب دی وزیر خارجه هغه وایي چې دا هر څه چې دا کوم موږ ولګیو دا د غریبانانو دپاره کو دا د غریبانانو د غربت ختمولو دپاره کو پاکستان په خپلو خپو باندې ودرو دا هغه ځای ته به وځو چې چېرته به ټولو خلکو له د هغې حقونه به ټیک میلاویږي او پاکستان کې به غلا ممکنه نه وي شاید خاقان عباسي صاحب هم خبره او که تاسو هم واورېده نورعلم ایډوکیټ صاحب دا چې کومه خبره حکومت کوي لګیا دی هغه وایي چې موږ غلا ختمو اپوزیشن وایي چې موږ غلا ختمو دا نیب اخر دې څه شی هر وخت ټول خلک نیب پسې ولې پرېوتي ما نن هم کته نو بلاول بټو زرداري صاحب وایي چې نیب خو بالکل ختم کوي او په خپله د حکومت دننه داسې وزیران ناست دي چې هغه دي خو حکومت سره خو هغه هم په نیب باندې تنقید کوي هغه وایي چې نه نه دا د نیب دا کار چې کوم دی دا ټیک نه دی نو چې دواړه اړخ وایي چې دا ټیک نه دی نو دا بیا ولې کار کوي لګیا دی زه پهله لږ بحیثیت پاکستانی او بحیثیت یو وکیل یو تاسو ته غیږ کومه چې بحیثیت مسلمان مونږ چې وګورو نو زمونږ د ایمان یو حصه ده چې قیامت برادي دا د یو اعتصاب یو کانسپټ دی چې په دې دنیا کې ستا هر یو عمل چې جواب ورکو جواب ورکو هغه ځای کې به حساب کتاب کېږي نو دلته کې وایي چې ستا سره دوه فرشتې دي لیکل کوي دا یو کانسپټ زمونږ هغه شته دی بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو پهلنی قانون چې هغه انټي کرپشن لاس جوړ شوې همداسې او هغې باوجود چې دی په مختلف ادوار کې قوانین جوړېده خو دا د پولیټیکل سلوګن دپاره یې کړی شوي دي زمونږ دا د چې کوم حکومت پولیټیکل سلوګن دا چې هر سړي خپل مخالف بدنام کړی دی مخالف عمران خان صاحب وایي نواز شریف غل دی نواز شریف صاحب وایي چې عمران خان صاحب غل دی او زرداري صاحب غل دی او دا ټول یو بل ته غلوي او خپل ځان صفا ثابتولو دپاره بل ته غلوي دا دې دپاره استعمال شو دا دې دپاره یې کړی کېږي اوس هغې چې د نقصان څه دی زمونږ په ملک کې ورځ په ورځ غربت زیاتېږي بیا چې دی د جی 8 کنټریز چې دی چې په هغې کې څلوېښت ملکونه دي او اوس انډیا په 2004 کې د هغې پهله ابزرور بیا ممبرشپ یې ورته هغه شو مونږ د هغې چې دی په هغه کې ګرې لیست کې پراته یو او دا خطره ده چې بلیک لیست چې د هغې کې دا هغه دی چې تاسو داسې د ملکي لیول باندې داسې پالیسیز جوړې کوي چې ستاسو په ملک کې دا دولت چې دی یو خاص طبقې ته هغه نشي دلته کې زمونږ دوه داسې هغه دي ډپارټمنټ دي چې هغوی دا نیب نه مني هر یو ډپارټمنټ کې خپل د احتساب سیسټم شته دی که هغه جوډیشري ده که هغه چې د آرمي ده که هغه هر یو ډپارټمنټ دی لیکن هغې نه باوجود که ډیکټیټر راشي او که جمهوري حکومت راشي د هغې پهلنی سلوګن دا وي او عوام چې دی ځان طرف ته په دې باندې متوجه کوي چې مونږ به احتساب کوو اصل احتساب به مونږ کوو حساب کتاب به کوو خلکو سره حساب کتاب به کوو په دې احتساب کتاب باندې به خزانه ډکو نو چې مونږ عوام ته دا سلوګن ورکړي چې هغوی وایي چې شاید زما هغه ته هغه شي اوس هم نه مونږ چا سره خبره کوله چې په کم ملک کې چې دی ملک مقروض وي او هغه ملک چې دی د هغه قوم دپاره چې دی قرضه اخیستې شوي او قرضدارې وي آیا په هغه باندې قرباني کېږي په هغه سړي باندې ولې چې ستا هر یو سړی چې دی او قرضه د چا دپاره اخیستې شوې ده د غریب عوام دپاره اخیستې شوې د هغه فلاح او بهبود دپاره اوس د فاینانشل ایکشن ټاسک فورس چې کوم دی دا وایي چې ته د خپل لیوینګ سټینډرډ د زندگی تیرولو چې کوم هغه دی دا اپګریډ کا هغې کې مین شی څه راځي منی لانډرینګ څنګه دی چې غیر قانوني طور باندې د خپل ملک نه چې د پیسه وباسل او هلته کې استعمالول چې که هغې کې آرمي وي که هغې کې جوډیشري وي که هغې کې پولیټیشن وي دې باندې دا الزامات دي هغې یو کنډیشن یې کړی دی او دا هغه چې دی جولای ته راغلی و چې په جولای کې تاسو ته هغه درکو نو هغه ډیفر شو د هغه د 2 میاشتو دپاره چې تاسو چې دی په خپل ملک کې چې دی د نیب په نوم باندې چې دی مزید چې دی کرپشن وکړو تاسو دلته کې چې دی اوسه پورې د خلکو دا سوچ وي چې زما پیسه به اوچته شي ډالر به راکم شي خزانې ته به څه راشي او حکومت 15 کاله تیر شي هغې نه پس چې پته ولګي چې څه چلو شو نه د سویس بینک والا پیسې راغلې په هغې باندې چا څومره پیسې وي د هغې ډبل باندې چې دی ولګېدې
خو پیسه رانله غریب سړی ته چې دی هغه وخت کې به فایده میلاو شي که چېرته دا پیسه راشي ما ته به پته څنګه لګي چې دا پیسه راله یعنی ما ته خو به یې څوک نه راکوي دا چې ستا چې دی کله د ډالر سره چې کم ستا پیسه ده که نه چې د هغې قیمت زیات شي ستا سونه چې دی را پرېوځي هغه وخت کې به ما ته پته ولګي چې زما خزانه کې څه راله اوس په دې ټایم کې دا د چې ستا عوام سره پیسه شته د عوام کې چې دی هغه خلک دي چې کم ریټایر ججان دي جرنیلان دي پولیټیشن دي هغې چې دی بار یې غشته دی خو ستا د ملک چې دی کرنسي ورځ په ورځ باندې لاندې کېږي د هغې څه د غریب د جیب نه خو پیسې وځي که نه موږ سره په اسلام آباد عادل شاه وایي چې هغې سره زموږ رابطه کېږي دا خبره دا ده چې د غریب د جیب نه پیسې مسلسل وځي لګیا دي که نه او FATF چې کوم دی دا د دنیا هغه یو خاص فورم دی چې پاکستان ته ویلي دي که تاسو د خپل نظام ټیک نه کو نو تاسو مونږ په دې خړ لیست کې خې خړ لیست مشکوک دی مونږ به تاسو د تور لیست ته وایو تاسو مو مجرمان چې تاسو خپل ایغو ته کړه خو خبره دا ده چې هغه وایي وزیر خارجه صاحب خو همدا وایي لګیا دی چې مونږ نه FATF مطالبه کوي چې په پاکستان کې دا قوانین تاسو ټیک کړئ چې دا د مونږ باندې چې دا د غلو چې دا کوم نمونه دي دلته په کومو خلکو باندې چې مونږ دوی له سزا ورکړو خو اپوزیشن وایي چې نه تاسو صرف زموږ خلاف استعمالوي لګیا په دې کې څومره حقیقت دی دا چې د ستا په ملک کې پارلیمنت آزاد نه دی خود مختیار نه دی دی باندې همیشه دا الزام راغلی دی چې دا چې دی جوړیږي او دا ارګنایز کیږي په څه خاص هغه باندې چې څو پورې هغه آزاد نه وي د هغې جوړه شوې اداره چې هغه تپوس کولو والا احتساب اداره ده هغه آزاد پارلیمنت کې قانون جوړیږي هر څه آزاد دي خلک راځي اجلاس هم کیږي هر څه پکې کیږي نو ازادي پکې څه مسله ده ازادي پکې دا هغه ده چې سلیکټډ په نوم باندې الزام لګیږي چې خلک په هغې باندې راله هغه قانون سازي کیږي چې کم چې دی هغې ته ډکټیشن ورکړی شي اوس وګوره د آرمي چیف چې کله ایکسټینشن په یو ورځ کې شوی ستا د غریب دپاره چې کم قانون سازي ده تر اوسه پورې چې دی نه کیږي چې اوشي په هغې باندې امپلیمنټیشن نه کیږي نو ستا چې دی پارلیمنٹ مضبوط نشو پارلیمنٹ چې دی په اینی ټایم کې هغه ختمولی شي چې کله پارلیمنٹ مضبوط شي د هغې لاندې جوړې شوي ادارې به مضبوطې شي اوس چې دی احتساب اداره د داسې هم کېدای شي که نه چې دا ټول پارلیمنټیرینز دا خبره مني چې آرمي چیف ته ایکسټینشن ملاوېدل پکار دي نو په هغې متفق وي چې یاره دا خو دې وخت کې د ملک ضرورت دی په 24 غنټې کې هغه جوړېږي دا ښه خبره چې دومره ښه قانون لکه ډېر زر جوړ دا د عوام دپاره هم دا شی جوړ کړي نو عوام دپاره دې هم چې دی هغه وکړي قانون سازي وشي په عوام والا قانون سازي کې چې دی دا په آرډیننس باندې چې دی په دا نیب کې چې دی صبر ما سره د اسلام آباد نه زموږ ملګری تجزیه نگار آصف بھٹی صاحب دی آصف بھٹی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ محمود جان بابر صاحب بہت شکریہ آج بہت زیادہ شور سننے کو مل رہا ہے سب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ختم کرنے جا رہے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ یہ سب اگر یہ قانون پاس ہو جائیں گے اگر یہ نیب کے حوالے سے جو حکومت چاہتی ہے تو پاکستان سے غربت ختم کرنے میں مدد ملے گی اور حکومتی جماعت کہتی ہے کہ نہیں آپ نیب کو ختم کریں تب آگے بات بڑھے گی آپ کیا تجزیہ کریں گے ساری صورتحال پہ میرے خیال میں محمود جان بابر صاحب اب معاملات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پر پہلے حکومت کہہ رہی تھی ہم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں اور ملک کے اندر جو ہے وہ شفاف احتساب ہوگا لوٹی ہوئی رقم واپس لائی جائے گی اور ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی لیکن شاید ان تمام چیزوں میں آپ نے پانی تو بہا دیا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے گزشتہ روز کا جو بارش کے نتیجے میں آئے ہیں سیلاب پشاور میں کوئٹہ میں اپنا کراچی میں لاہور میں ملتان میں تو اس کے بعد تو کلی کھل چکی ہے کہ آپ اس ملک کے اندر کیا کچھ کرنا چاہتے تھے اور آپ نے کیا کیا ہے آپ نے احتساب کا سوال پوچھا تو دیکھیں اپوزیشن کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اپنی جان بچانے کے اپنی جیب بچانے کے اور اپنی جان بچانے کے تو ان کے لیے تو یہ بہترین حل ہے اس وقت کہ احتساب کا ادارہ ختم ہو جائے اس ملک کے اندر کوئی جو ماضی میں چاہے غلطیاں ہوئی ہیں کھایا پیا گیا ہے مال پاکستان کے عوام کے بھٹی صاحب میں نے تو یہ بھی سنا ہے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نہ صرف اپوزیشن یہ چاہتی ہے بلکہ حکومت کے بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نیب کا جو ہے تو اس میں تھوڑا سا اس کو بیلنس کیا جائے اس کو تھوڑا سا یعنی کمزور کیا جائے اتنا زیادہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہونے چاہیے کہ یہ تاثر ٹھیک ہے
देखिए, हुकूमत, आप मुझे बताइए कि क्या इस दौर के अंदर आप और मैं जो रोजाना स्टोरीज करते हैं और हम पे प्रेशर आते हैं और जिस तरह से मीडिया को जो है वो इस वक्त बंद करने की या कह लें जुबान बंदी करने की जो कोशिश की जा रही है, वो क्यों की जा रही है? वो इस वजह से की जा रही है कि आपके पास इस वक्त अवाम को बताने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके BRT समेत कई ऐसे मामलात हैं जिन पर आपके खिलाफ भी केसेस बन चुके हैं। अब वो केसेस आज नहीं तो कल तो खुलने हैं, लिहाजा जो दांत नैब के इस वक्त मौजूद हैं उनको तो फौरी तौर पे खत्म करना हुकूमत का काम है ना सर। और इस वक्त हुकूमत के पास चूंकि अक्सरियत नहीं है, वो अकेले नहीं कर सकती, तो वो अपोजिशन को ये लालच दे सकती है कि किस तरह से हम मिलजुल के, आपकी भी करप्शन के मामला खत्म हो जाएंगे, हमारे भी जो आने वाले दिन हैं वो सुहाने रहेंगे। ये जो भट्टी साहब ये एक तासुर था, जिसलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था कि इस मामले पे अपोजिशन और हुकूमत आपस में मिलजुल के कोई रास्ता एक दूसरे को देने जा रही है। आप मेरे साथ ही रहिएगा, एक छोटे से वक्फे का वक्त हुआ है। ग्रान को तुमको रजूदी और कुछ अंदर पास जी ग्रानो को तुमको प्रोग्राम के उजल हर कले जमूद नन प्रोग्राम मौजूद है ची पाकिस्तान के हुकूमत हम वही ची इगला खत्म हो, करप्शन खत्म हो, अपोजिशन हम वही ची इगला और करप्शन खत्म हो, और गलत एहतसाब न दे पकार दी खल को खिलाफ द द्वाड़ा पदी खबर बांधी मुतफिक थी हो उस यो दस वक्त रागले दे ची तजजिया नगार दा वही ची न दा कोशिश दस रवान दे ची हुकूमत हम वही ची बस दी एहतसाब न दे जमूगा जान खलास अपोजिशन हम वही पदी के समा मिलाद दा सिस्टा मसर पर स्टूडियो की नूर आलम एडवोकेट साहब दे और मसर पर टेलीफोन पर लारे बांधे तजज़िया निगार दे जम्मू अरगरे आसिफ अली भट्टी साहब। भट्टी साहब, आपने वक्फे पे जाने से पहले एक बात की थी और आपने ये कहा था कि दोनों मिलजुल के अब कोई रास्ता एक दूसरे को देना चाह रहे हैं। इस बात की क्यों आपको ये फीलिंग क्यों हो रही है लोगों को? हेलो, अच्छा जी, उनसे हमारा रब्ता होगा। नूर आलम साहब दी सर जमूंगे कम खबर ऐसी बटी से वो कदी इस्लामाबाद के ना से डेर जुखन अर्स गोरी लग गया देगा ना दवाली दा तासुर जुड़ी लग गया दे चदी लग गया दियो बल्लार वर की पाकिस्तान के चिदा लगतेर के इंसाफ और अगली दगलाप वापस रिस्तो पर नुमान जब खलकोना पेसियर और बासम जबदा वतन मख के बोजम उस हुई पखपल पे कदा अगी वजीरान हुई पदी के दस खलक शश अगी नगवाड़ी पाकिस्तान ने दगला खत्म शी बोले दस सस्ता दादा ची पदे की सिस्टम दाशे जोड़ शवे दे ची आगे की यो पॉइंट एजेंडा दा ची राशा यो देता और खपल मफादात दा पारा ची दिख कारू का अगा पार्लिमेंट की यो सड़े हुई का अगा हर डिपार्टमेंट की दे अगा सिर्फ और सिर्फ दाए अगा दे ची द लांदे से चूना वाला तरीका पर अगी सिर्फ दाए अगा दे ची अगा दे तो रसीगी ची उस बज़ जान संगे पूरा कोमा आओ ये नहीं यगा द पारा बद सस तरीके कोमा दल तक यो गोरा पॉलिटिशियन द पारा से पब्लिक अकाउंट कमेटी जोड़ा शेवे दा चित्ता सुचा कम पैसे दर त मिलावेगी अगेब अकाउंट भी। अब बटी साहब आखिर ने तो पोस्ट को बेखुजौता सो सिमनास अगेब ड्राइविंग की जमाम कल्चर था। बटी साहब, मैंने आपसे वक्फे पे जाने से पहले एक सवाल किया था कि ये तासुर कहाँ से आया कि ये मिलजुल के एक दूसरे को रास्ता देना चाह रहे हैं, हुकूमत भी ये चाह रही है और अपोजिशन भी ये चाह रही है कि बस ये मामला अब रफा दफा हो जाए, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारे सोचने की ये बात नहीं है, ये वो हकीकत है जो कि आप और हम सब लोग बड़े तवील अरसे से इसको देख रहे थे। असल में बात ये है कि जब से आपको पता है कि ताकतवर हलकों ने अपोजिशन को भी जाहिर है ऑन बोर्ड रखा हुआ है हुकूमत के साथ साथ, और टाइम लाइन जो बार बार कही जा रही है कि मुकम्मल हो चुकी है इमरान खान की और उनकी हुकूमत जाने वाली है, अब उस तासुर को भी माइल्ड करने की कोशिश की गई है अपोजिशन की तरफ से कि अगर अपोजिशन को कोई कुशन मिल जाता है और अपोजिशन के खिलाफ जो केसेस हैं उनमें उन्हें कुछ नरमी बरती जाती है तो वो हर किस्म के ताउन के लिए तैयार है। तो अब उसके लिए जाहिर है एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही महकमा है, एक ही इस वक्त मुल्क के अंदर निजाम चल रहा है एहतसाब का, वो है नैब के पास। तो अब नैब के जब दांत आपने निकालने हैं तो जाहिर है अकेले नहीं कर सकते आप, हुकूमत के पास भी ऐसी ऑप्शन नहीं है, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, ना नेशनल असेंबली में है ना सेनेट में है, तो अपोजिशन लामहला अपने मफाद के लिए हुकूमत का साथ देने को तैयार है। लेकिन हुकूमत क्यों ऐसा कर रही है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए भी है कि हुकूमत ने जो कोई कारकर्दगी दिखानी थी वो तो वो जो ख्वाब दिखाने थे, जो ख्वाब दिखाए उन्होंने उस पर अमल नहीं कर सके हैं। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन नहीं बचा है कि उनके पंजाब के अंदर भी, केपी के अंदर भी, वफाक के अंदर भी
के पास कितने केसेस हैं, आप जरा उसे गिनना शुरू करेंगे तो अपोजिशन तो ज्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो अब उनको इस बात का भी खतरा लाहक है कि हुकूमत तो चाहे चलती रहे या खत्म हो जाए, लेकिन नैब तो पकड़ेगा उन्हें। अब जब नैब की पकड़ में आने का खदशा पैदा हुआ है तो हुकूमत अपोजिशन के साथ या अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर इसका रास्ता निकालना चाह रहे हैं, और वो रास्ता तभी निकल सकता है जब आप कुछ इसकी शिकें जो हैं, जिसमें जो लॉन्ग टर्म के लिए 90 डेज के लिए अरेस्ट करना होता है और रेफरेंस बनाने से पहले इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आपको पाबंदी हासिल किया जा सकता है, जैसे अभी इन्होंने 5 महीने से 20 किलो रमान को रखा हुआ है। इस तरह के केसेस तो ये केसेस ये है नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ताकतवर केसेस बन चुके हैं हुकूमत के खिलाफ, और एविडेंसेस भी हैं जिसमें हुकूमत के बड़े बड़े अहम लोगों को इस बात का खदशा है कि हाथ उन पर डल सकता है। लिहाजा अब ये जो बैठकें हो रही हैं, जो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की एक पास गश्त हमें सुनाई दे रही है, जिसका आज भी कल भी एक इजलास हुआ था, उसमें अपोजिशन का तो ये मुतालबा है कि नैब को सिरे से खत्म कर दिया जाए। नैब का महकमा जो है उसको आप कह लें कि रीडिजाइन कर दिया जाए, उसको रीडिफाइन किया जाए, और जो उसके अंदर मुख्तलिफ ऐसे ऑब्जेक्शनेबल बकौल अपोजिशन के जो उसके ऑर्डिनेंस के जो मुख्तलिफ शिकें हैं उनको मुकम्मल तौर पर खत्म करके एक नई शेप दी जाए, इसका नाम बदला जाए। तो ये जो कोशिश है ये अपोजिशन खुद भी नहीं कर सकती है। लिहाजा हुकूमत को उन्होंने एक आसान बॉल दी है, उन्होंने इस बॉल देने का मकसद ये है कि हुकूमत इस पे हिट करेगी, इसको हिट लगाएगी। अब हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? हुकूमत चाहे भी तो ये नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि जो नैब का इस वक्त तक कारकर्दगी रही है उस पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाए हैं। अब उनको या तो नैब को इस हदफ को अचीव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस्तेमाल किया जाए, अपोजिशन हुकूमत मिलकर करें, वो शायद ये करने में कामयाब नहीं होंगे। लिहाजा नैब अपने आप को ठीक जरूर कर सकता है, और अगर वो अपने आप को ठीक करता है तो फिर दोनों हुकूमत और अपोजिशन के पास चांसेस बहुत कम होंगे कि वो इस मुश्तरका मफाद को या मुश्तरका गोल को कैसे अचीव करें। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपने एक बहुत बड़ी बात तो कर ली है कि अब हुकूमत यानी अपने उन लोगों से जिनके बारे में वो कहती रही है कि इन्होंने इतने पैसे लूटे हैं पाकिस्तान के, उनसे तो कुछ ना निकाल सकी, लेकिन खुद फंस गई है। उसके काफ़ी सारे लोग बहुत सारे बड़े बड़े केसेस में फंस गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपसे फिर रब्ता रहेगा इंशाल्लाह। नूरलम एडुकेट से देवान बता सुना हम तपोस कमी खबर की तुम पर सुबह के हम सलू पिंजा गड़ की सुना दल मौजूद हो प्रोड्यूसर से ब्या हुई दमी वक्त ब्या ग्रहण को तुमको तुम प्रोग्राम रवान दे पर टेक्निकल मसला बांधे लगा खबर को असल गला चा करे व हुकूमत पर सवेल और उस पर की गिर सूख शुदा खबर मख के बूजू खुराजू दी और कोटे शानदार पस जी ग्रान को प्रोग्राम के वजल बिया हर कले जमूंग नन प्रोग्राम मौजूद है चे पाकिस्तान द गला द खत्मोलो द पार पाकिस्तान के कमा इदारा द नैब और तरीके इंसाफ फिल द नैब पर जरिए बांधे बमूंगा पटिशे पैसी रोबासू द पाकिस्तान ब मख के बूजू द गरीबान गरीबी ब खत्मो उस मूंगा गोरू लगे पाकिस्तान के पर कानून की चिकम कानून जोड़ दे दखल को न पैसे वापस रिश्तों वाला बदलून अमल लवान दे और पदी जमून खबर रवानी मां सर नूरलम एडुकेट से स्टूडियो के मौजूद दे और मां सरा उस इस्लामाबाद न सीनियर सहाफ़ी और एंकर तासु पखपल रोजाना हम टी बांधे गोरी आदिल शाहजेब जमा मरगरे आगा मौजूद दे लगों आदिल शाहजेब न बहुम पदी बांधे तबसरा अखलू आदिल ता पर प्रोग्राम के अरकले वेम डेरा मेहरबानी बाबर से तासु खो माता दा वही दा फवाद चौधरी से पुस्तासु मरगरे दे कने दे खो वही छि पखपला हुकूमत के दनन खलक नास्ति छि अगा दा गवाड़ी छि दा नैब दा कानून छि दे देने द गाखुने उइस्तेशी और दो खनन पके दा मुतालबम करे दे छि पदी कमेटी की कम से कम छि दा कम खलक नास्ति दा खुद दे देने जान उबासी कना इखलाकी जुरत मुजाहिरा दी की दा हुकूमत दा फवाद चौधरी होंद खलक छि दा कम खबर की दा सुमर टिकी यार टिक खो पदे मान दी खो फवाद चौधरी दा बल्कि सासु को वेना बजवर तलक साथ के मैसेज मुकमा जिदा नैब कमेटी बारा की दा कम खबर की जिद 50 मान दे इल्जामात थी आ गई दे कमेटी के न की नो कौम तक को उसूल पर कैबिनेट मान दे अप्लाई को नीम के कैबिनेट तक दच्चा खिलाफ रेफरेंसेस दिगोरा मैं उनसे से खबर दासे दा चे द तहरीक इंसाफ हुकूमत चे दा कोर पर जोड़ कड़ो दाए पयो उसूल जोड़ कड़ो एहतसाब पदग दो कालो की खो परफॉर्मेंस को अड़ख तकी रखना अगर को टोलो त पता रहे सिंगर दे मतलब उसको दई पखपलम मनी चे मुआगरंगी परफॉर्म न कड़ा को एहतसाब की कम लो बहु का चे द सुप्रीम कोर्ट यो फैसला यो हफ्ता मख की रागा और पागे की द जज साहिबान दा अल्फाज दी
چې نیب چې دی هغه پولیټیکل وکټمایزیشن لپاره استعمالي لګیا دی. احتساب صرف د یو سایډ خلکو کیږي، احتساب صرف او صرف سیاسي وفاداریانو بدلولو لپاره کیږي. تاسو ما ته وایي کنه تاسو په خبر کې ناست دي 3 دا BRT شو، بلین ټری سونامي شو یا نور دا چې سونه دي هغه باندې ولې طریقې انصاف په خپل سټې اغسته ده، په هغه باندې نیب ولې څه نه کوي. مطلب دلته په فیډرل کابینټ کې داسې منسټران ناست دي، دا شوګر دغه چې راغو سکیم چې راغو یا ګندم والا د اوړو والا سکیم چې راغو هغه هم دغه ټول د دې خپل خلک دي او مونږ ته پته ولګي دا ظاهره شوه هر یو شی نیب اوسه پورې په هغې باندې سمونه کو که نیب پرېوتی دی نو شاید خاقان عباسي پسې پرېوتی دی، رانا ثناالله پسې پرېوتی دی، پیپلز پارټۍ پسې پرېوتی دی. مونږ دا نه وو چې دا خلک بالکل کلین دي، دی یې سم نه دي کړی. خو په ظاهره بعد یو نظر کې داسې لګي چې دا هر څه چې اوس کېږي لګیا دي په تحریک انصاف حکومت دغه پریشر اوس راغلو د کورټ طرف نه او د نورو اړخ نه. زه په دې پریشر خبره کوم عادل په دې پریشر خبره کوم چې دې تحریک انصاف 2 کالونه زیات وشو. دی ویل چې مونږ به راځو، مونږ به دا شیزونه کوو. اوس خلک دا خبرې نور اورېدو ته تیار نه دي. خلک دا سوال کوي چې به کله کوئ. دا پریشر مسلسل زیاتیږي لګیا دی که نه، نو د دې پریشر د تحریک انصاف تر کومه پورې لکه نور دا پریشر برداشت کولی شي؟ یاره جی دا بابر صاحب تاسو چې د کم پریشر خبره کوئ دا هغه پریشر تحریک انصاف دونه پروا نه کوي د خلکو پریشر، د ولس د پریشر چې زه یادومه هغه د هغه مقتدرو خلکو دی چې اوسه پورې موږ دا ویلې چې دی تحریک انصاف سره په یو پیج دي. خو دا اشارې چې موږ ته کمی ملاویږي اپوزیشن دا د آل پارټیز کانفرنس چې مولانا صاحب د شهباز شریف نه خپو یو بل سره کېناستونه بلاول د شهباز شریف نه خپو एकदम هغې په یو پیج باندې راغو او دا زه تاسو ته لیکلې در کومه چې تحریک انصاف ته د هېچ چا نه هېڅ خطره نشته که صرف دا اپوزیشن رایوځای شو نو دوی دپاره په حکومت کول ګران وي. نو د اپوزیشن ولې اچانک په یو نقطه باندې دغه شو؟ بل حکومت چې دی هغه حکومت چې ټوله ورځ دغه اپوزیشن ته کنځلې کوي بس څه مجبوره کو چې اپوزیشن سره د کینی او نیب ترامي باندې خبرې وکړي. دا چې بل اړخ نه را روان دی. یو بل خبره ده کنه دا چې موږ د تاثر ملاویږي لګیا دی چې حکومت هم اپوزیشن سره غواړي چې د نیب د غاښونه دې لږ وباسي ځکه چې د حکومت خپل خلک په دې کې راګیرېدو والا دي. نو هغه قوتونه چې کوم تاسو یادوئ چې تحریک انصاف سره هغوی په سیم پیج باندې وو، آیا هغوی به تحریک انصاف حکومت ته د اجازت ورکړي چې د اپوزیشن سره مخکې لاړ شي په دې معامله باندې؟ نه هغه خو تحریک انصاف مجبوری وي دا خو نن خو بایکاټ وشو، اپوزیشن بایکاټ وکړو. خو زما خپل ریډینګ دا دی چې نیب قوانین کې به ترامیم ځکه کېږي چې د عمران خان نه علاوه ټول دغه غواړي چې دی کې د ترامیم وشي ولې چې اکانومي ته هم ډېر نقصان ورسېدو او دا اوس بالکل اوپن سیکرټ چې ورته دغه کې وایي که نه په انګریزۍ کې چې دا اوس یو داسې راز دی چې ټولو ته پته ده چې نیب د څه دپاره استعمالي کي څوک استعمالوي او مطلب پولیټیکل وکټمایزیشن چې په خپله سپریم کورټ په خپله فیصله کې دا ولیکي نو بیا خو د نیب اړو د جوړېدو اړو د قایمه کېدو جواز پاتې نه شي. ښه ډېره مهرباني عادل شاه صاحب تاسو موږ ته پوره تبصره راکړه. مولم صاحب دا چې کومې خبرې ټولې روانې دي که نه دا ټولې ستاسو په مخامخ دي، دا هغه 2 ملګري دي چې کوم په اجلاسونو ته ورځي هلته ناست دي خلکو سره خبرې کوي. په خپله ما د فواد چودھري صاحب خبره چې دا کومه وکړه هغې سره دوی اتفاق ونه کړو. دوی ویل چې که دا د دې کمیټه نه صرف د خلک وباسئ چې چا باندې په خپله داسې کیسونه دي نو بیا خو نیم کابینټ د دې خبرې نه ډک دی. نو حکومت ته څه اخلاقي جواز شته دی چې بیا د چا احتساب وکړي چې په خپله ورسره دومره ډک دي دا خلک دومره ناست دي؟ دې حکومت چې دی چې څومره د نیب اداره میسیوز کړه، غلطه استعمال کړه، بدنامه یې کړه، د هغې په عوام کې په هغې باندې چې کم اعتماد و آی خراب کو دا شی مخکې چا نه دي کړي. اوس وګوره دا د نیب اداره وه دوی به سړی وروستو نیولو د دوی منسټرانو به مخکې پیشنګویي وکړه چې دا نیسي او دا به بله ورځ او شیخ رشید صاحب ویل چې سبا نه بل سبا به پلان کې چې دا به نیسي او د دې سیاست به ختم شي دا شی. نو هغه تاسو خو دا خو یو آزاده اداره وه تاسو ته څنګه پته ولګېده او که تاسو ته پته ولګېده دا خو بیا تاسو بي ټیم شو. دا واحده اداره وه چې د دې چیرمین به رالو او حکومتي خلکو سره مبارکبادیانې به یې کولې نو د هغې انډیپنډنس دی هغه ختم شو. چې کله د دې په کسانو باندې لاس واچولو په هغه باندې چې چیرمین نیب چې د سکینډل
یغه شو ویډیو رااله هغه ویډیو باندې چې څومره سنه د اعتصاب په نوم باندې یو څه ایمو ته ختم کو نو د حکومت چې د کے پی کے خیبر پختونخوا کې کم اعتصاب په نوم باندې اداره جوړه کړې وه ایم ډېره هغه کړه چې کله هغوی د دې پارلیمنټیرین یا منسټرانو باندې لاس واچولو یا چیف منسټر طرف ته روان نو آی چې د دومره بدنامه کړه بیا هغې نه پس چې د دې ادارې سره څه چلو کو اوس په دې ټایم کې زیات بوج په ملک باندې د چا دی هغه د نیب دی نیب چې دی راوباسي 100 روپۍ مثال په تور باندې او خرچه چې کوي هغه 100 روپۍ کوي نو نقصان شو چې په دې خزانه باندې چې څومره بوج چې دی د دې د وجې نه کړی کېږي بیا چې کله سړی ونیولی شي اوس ته وګوره یو اداره وه چې هغې به د نارکاټکس خلاف کار کولو منشیات فروشو خلاف کار به یې کولو هغه اداره چې دی د حکومت بدنامه کړه دا شی کار یې وکړو چې هغې چې دی یو پالیټیشن یې ونیولو چې پالیټیشن یې ونیولو خو هغه یو اداره ده چې چا جرم کړی دی بس هغه به نیسي هلته کې د منسټرانو هغه چې دی راپاڅېدلو او د هغې ادارې په حق کې پریس کانفرنسونه وکړ چې پریس کانفرنس یې وکړو دا یې شو کړه چې دا چې دی ډېر صحیح کار یې کړی دی هغه سړی چې دی سبا له ضمانت یې وشو نو د چا بدنامي وشو هغه اداره یې تباه کړه چې کم کې چې دی حاضر سروس او ریټایر جرنیلان چې دی کار کوي او ډایرکټ د اقوام متحده د ادارې لاندې چې دی هغه کوي باقاعده د هغې دپاره یو انټي نارکاټکس فورس هغې چې دی ثناء الله چې دی ونیولو او د هغې په سپورټ کې د دې منسټران په پارلیمنټ کې بار پریس کانفرنس تاسو ته څه ضرورت دی که یو اداره وي هغه خپل هغه دی که چا جرم وکړو که د حکومت سړی او که د اپوزیشن سړی وي تاسو ته څه کار دی چې تاسو په هغې کې د دې نه دا پته لګي چې ټولې ادارې دی چې دی بطور بی ټیم استعمال کړي اوس په دې ادارې باندې چې دی د راتلونکي وخت کې خو چې دی اوس که چېرته همدا غاښونه یې وي دا غاښونه خو بیا به د حکومتي خلکو چې دی چې کله اقتدار ختم شي نو چې دا کم لیفت رائټ ته دي دا به ټول چې دي دې طرف یعنې بیا به بي آر ټي کې کوم خلکو کرپشن کړی اب هم نیولی کېږي په ملم جبه کې چې چا کرپشن کړی اب هم نیولی کېږي په تنګي کرومایډ کې چا کرپشن کړی اب هم نیولی کېږي او عمران خان صاحب هلیکاپټر والا یو کیس هم دلته زما په خیال پروت دی هلیکاپټر والا نه علاوه چې دلته کې په ملک کې کم کرپشن وشو عوام ته چې دی د کرونا په دور کې چې دی د پټرول کم کرایسس هغه شو عوام ته چې دی سوات موټروي جوړه شو په هغې کې څومره کرپشن وشو دا ټول شیزونه به چې دی رایه کړي کېږي د هغې منسټر نه چې تپوس وکړې چې تا څه وکړ هغه دا نه وایي هغه وایي چې یاره مخکینی حکومت دا کړي هغې مخکینی حکومت نه خو د دې د وجې نه خو تا ته ووټ درکو اوس ته ورته څه وښایي چې تا څه چل وکړو او د اعتصاب په نوم باندې چې دوی کم وکټمایزیشن وکړو بیا چې دی تر اوسه پورې یو پیسه خزانې ته رانله نه چې دی د اپوزیشن دومره قائدین چې دی ونیولی شو نه چې دی د هغې نه سره هله چې دا عوام ته پته لګېدلې وه چې یاره دا شی کار دی چې ډالر چې دی د هغې په مقابله کې چې دی پاکستاني روپۍ چې دی لږ اوچته شوه ولې چې خزانه چې دی راډکه شوه نور علم صاحب دا خبره ډېره ټیکنیکل ده په دې به خبره کوو د دمې نه پس راځو خو د دې وکټمایزیشن چې د دې کومه خبره کوي نور علم صاحب نو د دې مطلب چې کوم دی سیده دا ده چې سیاسي انتقام چې خپل مخالف به صرف راګیر کو بس هغه ته زور ورکړو بس کرش کا او باقي خپل والا سره به ګورو مخکې به هم پروګرام کې په دې موضوع باندې خبره کوو وخت شوی د ورکوټ شان دمې راځو دمې پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې وزل بیا هرکلی زموږ د نن پروګرام موضوع تر اوسه پورې شوې غلا او روانه غلا او د دې نه پس به چې کومې غلاګانې کېږي دا به څنګه نیولې کېږي او په دې کې څوک د بچ کېدو کوشش کوي لګیا دي حکومت او اپوزیشن څنګه لګیا دي یو بل سره امداد کوي او ټول ولې بچ کېدل غواړي په دې باندې مونږ خبره کوله لږ غونتې ما سره دې وخت کې نور علم ایډوکیټ صاحب موجود دی نور علم ایډوکیټ صاحب دا د هلکان هم دا خبره زموږ ملګرو چې دا چا مخکې خبرې وکړي که نه اسلام آباد نه چې بلاول بټو هم نن دا خبره کړې ده چې حکومت وایي چې زه به چاله انارو نه ورکوم لکه لاس پر سره پټ نه میلوم چې به زه خیر بس تم تېر شه بس زړې پرېږدو بس نو سره به ګورو پرویز مشرف صاحب چې څنګه کړی وه که نه
نو دی وایي چې په فارن فنډینګ کیس دی د ملم جبې کیس دی د بي آر ټي کیس دی کلبوشن یادیو چې کوم د انډیا ایجنټ دی په پاکستان کې نیولې شوی دی وایي حکومت خو هغې ته هم انارو ورکړې ده نو دا دومره اناروګانې بیا خو لکه دا خبره خو ډېره مخکې لاړه که زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ لیډر لاړ امریکې ته انټرنیشنل ایشو باندې پکار دی چې هغه خبره کړې وه نیشنل میډیا او هغه لیډرشپ هلته نواز شریف صاحب پسې خبرې وکړې ټولې عجیبه پکار دی چې هغه چې دی داسې حالات جوړ کړي وي چې زمونږ ایشوز باندې چې دی مجبوره شوې وه دنیا او په هغې باندې خبره کړې وه هغه څه چلو کو هغه هلته کې هم دا وی چې ده به انارو نه ورکوم او دا ټوله غلا چې ده هغې کړې ده نن چې دی فاینانشل ایکشن ټاسک فورس چې دی هغې دا اډمیټ کړه چې په دې ملک کې منی لانډرینګ کیږي او څو پورې چې د منی لانډرینګ روکتام نه شوی هغې قوانینو باندې صحیح عمل نه شوی د منی لانډرینګ زه په ډېر باندې ایکسپلین کوم منی لانډرینګ دې ته وایي چې توره پیسه د وینځلو دپاره که نه یا د پاکستان نه چې دا کومه پیسه بهر ځي خلک وړي او دا بیا بهر نه په لار باندې واپس راولي د منی لانډرینګ دا مطلب منی لانډرینګ هغه پیسه ده چې د قانون نه په پټه باندې ګټلې شوي او په غیر قانوني طریقې سره بهر لیږلې شوي او هغه چې د حکومت پاکستان پیسه وي خو خلکو بار ریخ کړي شوي بغیر څه حسابه بې کتابه لکه څنګه چې دی زمونږ په یو جج باندې سره چې دی اختلافات د بعضې خلکو راله نو په هغه باندې هغه شی راغی اوس چې دی په انکم ټیکس قوانین کې چې دی 15 کاله پورې ته تپوس کولی شي دا حکومت 15 کاله پورې دی دنه د دې 15 کالو تپوس کولی شي نو هغې کې دا شی کار جسټس فیضي صاحب د هغې ښځې خپل حساب کتاب ورکړو زما په خیال هغې چې دی حساب کتاب ورکړو خو څو پورې چې دی چې زمونږ د پارلیمنټ مضبوط شوی نی څو پورې چې ادارې مضبوطې شوي نی زمونږ دا ججان به چې دی که شوکت صدیقي وي که دی وي هر جج به وکټمایز کیږي چې څو پورې د حکومت سره میلاو شوي نی د سیسټم سره میلاو شوي نی او د هغې کرپشن جسټیفیکیشن یې نه جوړ کړی چې ووایي چې دوی څه کوي صحیح کوي هغه وخت پورې به چې دی دوی سره دا کیږي اوس هغې تپاره دا هغو کو پهله پاناما والا خبره وه اوس د پاناما چې هسټري کله اوچتېږي او هسټري کتلی کېږي نو دا چې دی زمونږ په جوډیشري باندې زمونږ په هغه ادارو باندې یو داسې بدنما داغ بی چې یو زړه کاته یې ورته راوچته کړه چې په دې باندې او ټیک ټاک وزیر اعظم دغه وخت هغه چې دی لرې کو او د ووټ او د هغه جمهوریت چې دی قتل پکې وکړو بیا چې دی په دې وخت کې چې دی چې کم د یو جج سره چې هغه وشوه مونږ دا نه وایو چې احتساب دی نه کیږي مونږ دا وایو چې په دې حکومت کې په دې ادارو کې همیشه چې دی اختیارات مسیوز کیږي که ته چېرته یو چپړاسي بهرول ودرې که نه او هغه ته دا ووایي چې زما اجازت نه بغیر به څوک نه راپرېږدي هغه خپل اختیارات مسیوز کړي دا شی چې دی ایون چې وزیر اعظم ته کوم اختیار میلاو شي نو هغه چې دی خپل اختیارات مسیوز کړي دي دا شی وګوره دا دوه ادارې خواړو مني نه احتساب یو اداره چې دی جوډیشري ده او یو آرمي ده هغه وایي چې زمونږ خپل چې دی هغه شته دی مونږ چې دی بل نیب یا پبلک اکاؤنٹ کمیټي چې دی مونږ دا نه منو دا شی وګوره د سند کې چې دی خو هلته خو به غلا نه هم کېږي د هغوی خپل نظام دی هغه ډېر مضبوط نظام دی په هغې کې به څنګه غلا وشي ګوره چې کله ته چې دی هغه کې که نه اکراس هغه کې اوس وګوره په پاناما کې څومره خلک راغلي 436 کسان هغه 436 کې یو سړی چې دی چې کم سړي سره چې دی هغه فارغ کو مونږ دا نه وایو چې پخوانی وزیر اعظم چې دی هغه فرشته ده یا هغه ده مونږ د دې سره څه کار نشته خو مونږ وایو چې که چېرته ته احتساب کې د ټولو سره یو برابر وکړه که زه پکې راځم او که بل پکې راځي او که بل پکې راځي د هغه سره احتساب وکړه که چېرته ته پک اینډ چوز کې نو دا یاد ساته نن ته په اقتدار کې دې ته جمهوریت وې سباله به ته چې د اقتدار کې نه نو عمده چې د طریقې کار ستا چغې څوک نه اوري بیا به ستا چغې څوک نه اوري او ته به چې د عمده شی اوچتېږي څنګه نن چې دی چې میډیا سره څه چل کېږي په میډیا باندې کم چې دی عمدې میډیا چې دی موجوده حکومت ته چې دی څومره فیسیلیټیشن ورکړی د دې میډیا په بنیاد باندې چې دا د اپوزیشن لیډرو لایف کوریج به یې ورکولو یو غنټه تقریر به چې دی عوام اورېدو چې په
डी चौक کې به هغه نن یو غنټه بچرته چې د شپې به 11 بجې تقریر کېدو سهار وختونه به شروع شو مونږ به ټول میډیا والا به شروع شو او نن به عمران خان صاحب خطاب کوي نن به عمران خان صاحب 12-13 غنټې مونږ د کورج ور په ټول کې پهله زیات زوري میډیا نه وستو او چې کله رالو نو پکار دا و چې هغه د میډیا چې دی کچرته کې می غلطي وي د هغه ریفارمیشن پکارو چې هغه کې دا شی ریفارمیشن راوستي چې دا میډیا یو انډستری جوړه کړې و او دې کې چې د خخ خلک زرګونو خلک بیروزګار کې په زرګونو عمران خان صاحب په لاس باندې زور بلچېستو نوم پکې د عمران خان صاحب راو عمران خان صاحب ټول عمر د پاره ستوري وي او د خلکو په نظر کې به چې یاره دا میډیا خو ته جوړ کی او دی میډیا سره ته دا چلو وکړو کنه یو خرنه ته پوس کوم چې د اف ای ټی اف چې کوم مطالبه کړي چې پاکستان د خپل نظام کې دننه دا شیزونه ټکی هم تر اوسه پر دغه مطالبه نه کته چې دغه مطالبه اصل پاکستان نه ویسه دا چې د تروړ چې د مونږ چې د په دې ټیم کې یو تا تور لیست وي بلیک لیست وي چې دا چې د مکمل دا مجرم ثابت شو او داغ په ولګېدو یو چې د مونږ اوس په دې خړ دی ګری دی چې هغه ملزم دی چې په هغه ثابت نه دی او یو سپین دی چې په هغه باندې نه ملزم شو نه په مجرم شته اوس چې دا یو اداره هغه دا جی 8 کنټریز چې دی یو ارګنایزیشن یې کړی دی چې مونږ چې کم ډیولپ کنټریز دي هغه اپګریډیشن بسنګي کو هغه باندې هغه چې د س ډیماند ورکړي دي چې تاسو د خپل عوام ولې چې ټول ګډ گورننس والا یعنی حکومت چلولو کم یغه دی افیلیور رااله او ټوټل یغه چې دی فوکس دی چې اپ فاینانس باندې دی فاینانس یغه کې څنګه دی چې د منی لانډرینګ په بنیاد باندې چې کم کرپشن کیږي دا پیسې چې دی رااله یو خاص طبقه سره چې د پیسې دا او هغه پیسې چې د هغه ته موقع ملاو شوی دا نو که په خواني حکومت کې نو هغه گرین چینل جوړ کو هغه گرین بیلټ به جوړ شو پاږي کې چې څه بار وړل چې کله به دلته کې راوړل په دې حکومت کې دا شی انکار وشو چې دی بار چې د دې خلک دومره اسټابلیش شو او هغه خلک د حکومت ته چې کله فندینګ کېدو په دې باندې دا الزامو که تاسو کتري په الیکشن کمیشن کې اوسه پورې الزام پروت دی چې دې ته کمی پیسې راغلي او دا سپورټ کېدو او دا یې کړي کې دا د بار نه یو خاص سړی چې هغه به چې دی نوکرو هغه به چې د کم ډیلی ویجز نوکرو هغه به ربونو پیسې په خپل هغه باندې چې دی هغه ته راولې ډېره مهرباني خبره اصل کې ستاسو خبره ډېرې ښه دي خو خبره دا چې وخت سره ختم شوی دی او د اف ای ټی اف چې کوم دی دا هم د پاکستان د خلاف د بعضې وخت کې استعمالیږي پرشر اچولو دپاره دا ډېرې ادارې موږ باندې هغه چې په دې بیا کله خبره کوو ډېره مهرباني تاسو راغئ ګرانو کتونکو دا زموږ د نن پروګرام راغوندي او ټیکنیکل خو په دې کې دا یو خبره چې کومه ثابته شو هغه دا ده چې نه صرف اپوزیشن دی وخت کې غمجن دی د نیب د قانون نه بلکې په حکومت کې ناس خلکو ته هم اوس دی وخت کې یره ده چې یو خو سرونه ویسته او که اوس حکومت ختمیږي او یا که چېرته وخت راځي نو موږ هم نیولی کېږو نو راځي چې اوس په یو ځای شو او دا خبره چې کومه ده دا یو داسې ځای له بوځو چې هلته که راتلونکي وخت کې موږ نیولی کېږو نو په دې قانون کې د دومره زور نه وي چې موږ نه د هم دا زور وباسي دا یو ډېره مهمه خبره وه چې نن ثابته شوه او سبب د خیره نوې موضوع سره ستاسو مخې له بیا حاضرېږو موږ ټول دعا کې یاد ساتئ الله په امان